البقره مدنیتن سورت بقرہ مدنی سورت تے ولہا میاتان وسبعون وثمانون آیتن اور دیتا 208 آیاتون دیکھ سورت البقرہ مضاف و مضاف الیہ مبتدا دا مدنیتن خبر دے وہ حرف یا تبلہا جار و مجرور خبر مقدم دے میاتان معطوف علیہ و حرف یا تب 70 و 80 دا معطوف معطوف علیہ سر دا معطوف نا دا ممیز آیتن تمیز شا ممیز سر دا تمیز نا دا مبتدا مؤخر دا لها شوا خبر مقدم سر دا مبتدا مؤخر نا جملہ اسمیہ شوا پی پوچھوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم دا الف لام میم نواخلا فذکر من المحموسہ آغا 15 صفحہ کی علامہ بیضاوی سلور مباحث ذکر کئی اول بحث الف لام میم کے نحوی بحث دا بذکر کی الف لام میم وسائر الالفاظ دا دے زین واخلا تر ولما کانت مسمیاتها حروف دویم باس الف لام میم کے در اسم الخط بحث دا ولما کانت مسمیاتها حروفا وحدانا دا دے زین ذکر سی وہی ما لم تلها العوامل دریم بحث الف لام میم اپا نور والفاظ مقطعات کی پا اعتبار دا معرب و مبنی سرد بیم نحوی بحث دا بذکر چی وہی ما لم تلها العواملنا ثم ان مسمیاتها پوری سلورم باس الفاظ تہجید سورتونو پا ابتدا کی دا روڑلو حکمت سدے سفیدے دا پارا روڑل سوی دا بذکر چی ثم ان مسمیاتها لما کانت عنصر الکلام دا غزین تراخیر پوری فذکر من المحموسہ اول باس الف لام میم کے نحوی بحث الف لام میم دا حروف دیو کا اسما دی مشہور خدا رچی دا حروف مقطعات دی مقطعات دا تقطع نا دا تقطع غسیدلو تاوی دا جدا جدا ویل کی گنو ذکر مقطعات ویل کی دا حروف دی کا اسما دی مشہور دا رچی حروف دی حروف مقطعات لیکن علامہ بیضاوی وی دا اسما دی مسمیاتی حروف دی الف اسم دے آ دا حرف دے لام اسم دے لا دا حرف دے میم دا اسم دے اور کم میم چی پا بورڈ لکل کی گی آغا حرف دے ایتا مسمع ہوئی دے بانے درے دلیلونا پیش کئی یو دلیل دارے چی تعریف دے اسم ورطا شامل دے اور ہر آغا شے چی تعریف دے اسم ورطا شامل آغا اسم انو دام اسم دویم دارے چی خواص معظمہ و مکبرہ دا اسم پا دے رازی اور ہر آغا الفاظ چی خواص معظمہ و مکبرہ دا اسم پا غیر رازی نو آغا اسم انو دام اسم دریم دارے چی دا خلیل او دا ابو علی پشان لوی لوی مولایان آغویم داوی چی دا الف لام میم او نور الفاظ مقطعات چی دی دا اسما دی پی پوچھوئی الف لام میم وسائر الالفاظ اللتی او طول حق الفاظ یتحجو بها چشمیرل کی گی پاغی باندے آواز کی گی پاغی باندے زان لزان لویل کی گی اسماؤن دا اسما دی دا دعوی شو دا اسما دی حروف ندی افعال ندی مسمیات و الحروف مسمیاتی حروف دی
مسما پیژنئ دا چې د سنوم ګرځېدلی دی اقی اسم التي مسمیات یې څه شی دي التي هغه دي رکبت منها الکلم چې کلمې د هغې نه جوړې شوي دي زید د چا نه جوړ شوی دی زا یا دانا پې پوه شئ نو دې ته حروف مبانی وایي حروف مبانی دا حروف مبانی چې دي دا حروف دي اوس یو زا ده یو یا ده یو دال دی دا اسما دي او یو زا یا ده کلو بجا کلو جا تاسې وایي که نه داسې به نه وایي چې کلو باون جیمون بیا خو دې اسما جوړ کړه که پې پوه شئ نو زید د څه شي نه جوړ شوی دی زید زا یا دا دې ته حروف مبانی وایي پې پوه شئ او دا الف زا یا دال دا حروف دا معانی دي دا په معنا باندې دلالت کوي که نه پې پوه شئ زا په ز دلالت کوي یا په ی دلالت کوي دال په د دلالت کوي پې پوه شئ دا ولې اسما دي داوی باندې درې دلیلونه اول دلیل لدخولها په حد الاسم ځکه دا داخل دی په تعریف د اسم کې ځکه دا مستقل بالمفهومیت استقلال بالمفهومیت پکې شته اقتران به زمان پکې نشته او هر هغه شی چې استقلال بالمفهومیت پکې وي او اقتران به زمان پکې نه وي نو هغه اسم یې که نه دا یو دلیل شو ګورې ټولو دلیلونو کې صغرا ذکر کړې د کبرا سهلة الحصول به ورسره تاسو یو ځای کوئ نو نتیجه به راوځي ښه دویم دا دی و اعتبار ما یختص به من التعریف والتنکیر والجمع والتصغیر ونحو ذلك علیها و اعتبار یو د بل پسې راځي ما هغه څه یختص به چې د اسم پورې څه خاص دي هغه په یو د بل پسې وروسته راځي هغه څه دي من التعریف دی تنکیر دی جمع دا تصغیر دی ونحو ذلك یا د دې په شان دا راځي علیها په دې الفاظ مقطعات باندې یعنی د اسم چې څه علامی دی او مختص دی هغه په دې پورې راځي کبرا ورسره ضم کوي هر هغه لفظ چې خواص معذبه او مکبره د اسم پکې راځي هغه اسمي نو الفاظ مقطعات هم اسم دریم دلیل وبه صرح الخلیل و ابو علی او په دې تصریح کړي د خلیلم چې د سیبوی په شان عظیم شخصیت استاذ دی او ابو علیم په دې تصریح کړي د چې مشهور قراء سبعون دی دا دریم دلیل شي وما روى ابن مسعود دا اوس د په دې اعتراض کوي اعتراض دا دی چې تا دا ویل چې الف اسم دی لام اسم دی میم اسم دی او حدیث شریف کې راغلي دي د عبدالله ابن مسعود پر روایت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قرأ حرفا من کتاب الله هغه څوک چې یو حرف د کتاب الله وایي په له حسنه والحسنه بعشر امثالها یو نیکي په لس چنده ده بیا وایي لا اقول الف لام میم حرفون دا یو حرف نه دی چې لس نیکۍ دي پکې بل الفون حرفون ولامن حرفون ومیمن حرفون پې پوه شوئ تاسو ویل چې الف اسم دی لام اسم دی میم اسم دی او حدیث کې سره راغله چې الف حرف دی نو اسم نشو لام حرف دی میم حرف پې پوه شئ که پې نشته فالمراد بی غیر منادی سره اوس دوه جواب کوي د خبرې یو جواب دا دی چې دا حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا اصطلاحات نه و چې دا اسم دی او دا فعل دی او دا حرف دی او دا معرب دی او دا مبني دی او دا مرفوع دی او دا مجرور دی خبرې وروسته پیدا شي پې پوه شئ نو هلته چې ورته حرف ویل شوی دی د حرف نه هغه حرف نه دی مراد چې کوم په نحوي کتابونو کې دی چې کوم قسیم د اسم دی او قسم د کلمې دی هغه حرف نه دی مراد بلکې د حرف نه حرف لغوي مراد دی چې طرف الف یو
طرف دی د الف لام میم، لام یو طرف دی د الف لام میم، میم یو طرف دی د الف لام میم. په دې یو یو طرف باندې لس لس نیکۍ ملاوي. پې پوه نشئ تاسو په دې جواب پوه شئ؟ دا زده کړئ. ګورئ دا اعتراض به په تاسو واردېږي. فالمراد به مراد په دې سره غیر المعنی الذي غیر د هغې معنا ده استلی علی چې اصطلاح ناپیژ قایمه شوې ده په هغې باندې. فإن تخصیصه به تخصیص د دغه اسم تخصیص د دغه هر به په دغه اصطلاح پورې عرف مجدد یو نوی عرف دی. نبی علیه السلام نه وروسته پیدا شوی. ښه چې دغه حرف نه دی مراد څه شی مراد دی؟ بل المراد المعنی اللغوي، بلکې مراد معنا لغوي ده چې طرف دی. حرف لغت کې طرف ته وایي. جلستو حرف الوادي، تاسو ویلی دی جلستو طرف الوادي. ولعله سماه باسم مدلول. دا دویم جواب دی. حدیث کې چې ورته حرف ویل شوی دا معنا نه ده چې الفن حرفن، بلکې عبارت په حذف د مضاف سره دی. تقدیر د عبارت داسې مسمى الالف حرفن، مسمى اللام حرفن، مسمى المیم حرفن، مسمى حرف ته. ولعله شاید چې د نبی علیہ السلام سماه دا نومولی دی به اسم مدلولی په اسم د مدلول داغې. مدلول خو لا ما دی که نه، معنا دا چې دا مدلولونه حرف دي. نو دا به څه شل شي؟ دا به اطلاق د اسم د مدلول وشي په دال باندې. تسمیه د مدلول به په اسم د چا شي؟ ولما كانت مسمياتها حروفا وحدانا. دا دویم بحث دی، رسم الخط بحث او دفع دی اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا دی الف لام. نو لام اسم شو او دا الله چې کومه ده دا چترۍ په شانې ده الله دا حرف شو. خو د لام د دې اسم شروع خو د حرف نه شوې ده که نه؟ خیال هم دی که نه؟ میم دا خو اسم دی، مای حرف دی، خو د میم شروع د چا نه شوې ده؟ د حرف نه شوې ده، د ما نه شوې ده. جیم دا اسم دی، مسمى شی دی جا. د جیم شروع د څه نه شوې ده؟ د حرف نه شوې ده. د حرف نه پې پوه نشئ تاسو په دې خبره؟ دا شروع د دې حرف نه ولې کړې ده؟ دې جواب کوي. هر کله چې مسمى د دې حروف وحدانی شو، وحدانی او دا اسماء مرکب دي د دې وحدانو نه، نو داسې چلې وکړو چې تصدیر د دې اسم یې په هغه حرف سره وکړو چې مسمى ده. ولې؟ چې ادا کېدل د دې په مسمى سره وشي. په اول هغه وخت کې چې ستا غوږونه وکړنګئ، ستا غوږونه څنګه کی وکړنګئ. اول چې ستا غوږونه کړنګېږي په اسم باندې، نو ستا غوږ له به څه راځي؟ مسمى به دې غوږ له راځي. پوه نشئ؟ په دې ځای پوه نشئ هلکان؟ بیلې ملا پوه شئ څه مې ویلې؟ چې ته په اسم باندې تلفظ کې چې ستا غوږ ته اولا مسمى راشي. واستعيرت الحمزه دا دفع د اشکال ده، اعتراض واردېږي. بیا الف دا خو وضع د دې مسمى خو ادا اب بغیر د حرکت نه ګوره. ساکن وزي یادو، مساکن وزي په دې خو تلفظ نه کېږي که نه؟ ساکن وزي یادو پې پوه شئ که نه شئ پوه؟ زما په خبرو پوهېږئ؟ دا وزه وخت ورته نقصان زه تیارې دی خیر پې پوه شئ زما په دې خبرو؟ نو الف چې ته شروع کې الف، نو د دې شروع خو دې د مسمى نه ونه کړه، بلکې د دې شروع خو دې د حمزې نه وکړه که نه؟ الف. نو دې جواب کوي حمزه ځکه په استعارې باندې د الف د پاره راواخیسته چې الف خو ساکن وضعي د ابتدا به ساکن را نشي که نه؟ پوه نشئ؟ واستعيرت الحمزه
په استعاره حمزه را واخیسته مکان الالف د الف بځه لتعذر الابتداء بها ځکه متعذره د ابتدا بها په دې الف باندې کنه په پوښي دریم بحث یو بل نحوی بحث د معرب او مبني کېدو بارک الف لام میم خو چې اسم شو اسم خو په دوه قسمه دی معرب او مبني نو الف لام میم دا معرب دي که مبني دي د دې بحث کوي وهي د الفاظ مقطعات ما لم تلح العوامل ترسو پورې چې دې عوامل نه نږدې یعنی مرکب د عامل سره نه موقوفه دا په حالت د وقف کې دي الف لام میم دا داسې دي لکه زید عمر بکر خالیتن عن الاعراب دا خالی د اعراب نه دي ولی نو چې اعراب پکې نشته نو مبني شو کنه ولی لفقد موجبه ومقتضيه ځکه موجب د اعراب هم نشته چې هغه عامل دی ومقتضيه او مقتضي هم نشته چې اقتضا د فاعلیت او د مفعولیت یا د اضافت پوه نشته نو هر کله چې دا موقوف شو خو صلاحیت د اعراب خو پکې شته کنه لکنها قابلة ایاه لیکن دا الفاظ قابل دی ایاه د دې اعراب د دې معرب قابل خودی کرا ومعرضه له پیش کول کیږي دیتا اذ لم تناسب مبني الاصل ځکه دا مناسب نه دي د مبني الاصل سره مناسبت نه لري مبني نه دي تاسو کاپیه کې دا اختلاف ویل دی کم اختلاف چې په معرب کې صلاحیت د اعراب کافی دی صلاحیت د اعراب پکې کافی دی که بالفعل اعراب ورته ضروری دی یو مسلک دار چې صلاحیت د اعراب پکې زید په حالت د وقف کې معرب دی که مبني دی چې څوک صلاحیت د اعراب د معرب د پاره کافی کړي دا وي پنيس معرب او چې څوک بالفعل اعراب ضروری کړي دا وي پنيس باندې مبني دی اوس دغه خبره دی وکړه په پوښتای ولذلك قيل صاد وقاف مجموعا فيه ما بين الساكنين دی وجنا صاد قاف ویل کیږي او التقاء د ساکنینو پکې راغلی دا قاف کې فام ساکنه ده الف هم ساکن ده صاد کې دال او الف دواړه ساکن دي نو کدا مبني وي نو په مبني کې خو التقاء د ساکنینو دوی نه راولي عین جوړي مبني پر فتحه ولی کو چې التقاء د ساکنینو رانشي حیث نه وای حیثو وای مبني بر زمای ک کنه ولی چې التقاء د ساکنینو رانشي په پوی نه هؤلاء نه وای هؤلاء وای مبني کوي په سبانه په کسره باندې ولی التقاء د ساکنینو په مبني کې ځان ساتي په معرب کې نه ساتي په پوی نه دی تاسو ولذلك دې د وجنا قیل ویل کېږي صاد وقاف مجموعا فيهما چې جمع شوی دا په دې دواړو کې په مابین د ساکنینو کې ولم يعامل معامله عین وهؤلاء او معامله ور سره نه کوي معامله د عین او د هؤلاء او د حیثو ثم ان مسميات لما كانت عنصر الكلام دا سلورم بحث دی دا حروف الفاظ مقطعات دا په ابتدا د سورو کې ولې وروړي دے جواب کئی دو فائدی دی پکی دعا یو پیدا با ایقازا لمن تحدی بالقرآن سر ذکر شی اور دویم فائدہ با ولیکون اول ما یقرع الاسماء مستقلا بنوع من الاجاز سر ذکر شی یہ پوئی نسلے اولا پیدا دادا چه چاہتا دا قرآن دا مقابلی چیلنج ورکول کی هغوی براویخ کی چه دا خدای ظالمان ستاسو دا شیرونه ستاسو دا خبریم دا الف باتانه جوړی دي او قرآن هم د الف باتانه جوړ دی نو ولې د قرآن مقابله نشي کول په پوی نشي یو دا پیدا شو دویم دا دی چې اول چې ستا غوږونه کلنګی د مخاطب په دې کې به یو اعجاز راشي ځکه دغه حروف هغه څوک زده کوي چې څوک خط زده کوي لوستل د چا زده سکولی ویلی
مدرسه ویلی او د داسې اومي نه چې هغه نه چانه تعلیم کړی دی نه دنیوي څه سبق زده کړی نه د آسماني دین تعلیم یې کړی دی او د هغه نه داسې الفاظ راوځي نو دا پخپله یو اعجاز دی اول وخت کې تا آګاهي درکوي چې دا اعجاز دی او داسې ترتیب سره ترې راوځي څنګه ترتیب سره دې پر پوه شئ په 9 صورتونو کې راوړی شي او دا الفاظ تهجی چې کوم دي حروف تهجی دا 9 دي په 9 صورتونو کې څومره مناسبت شي او چې تکرار ترې لرې کړي نو 14 پاتې کېږي څومره 14 او 14 نیم د 9 دي که الف په دې حروف تهجی کې شمار نه کړي پوه پوه نشته نو دومره ترتیب سره او بیا د حروفو چې کوم اقسام دي 8 تقسیمات دي په دې حروفو کې د هر قسم نیم نیم پکې راوړل شوي دي داسې نه دي چې مرتجل کلام دی او خولې نه صادر شي نه ترتیب سره راوړل شوي دي دا یو ځان له احساس پوه پوه نشته ثم ان مسمیات یا بیا مسمیات د دې لما کانت هر کله چې عنصر الکلام بنیاد د کلام او اصل و بسایط التي او بسایط اجزاء هغه یترکب منها چې جوړیږي دا غینه کلام افتتاح د صورت وکړه به طائفه منا په یو حصہ د دینه اوله پیدا ایقاظا لمن تحدی بالقران چا غاهی ورکړي چې هغه چاته چیلنج ورکول کیږي د قران د مقابله و تنبیها تنبیه ورکول کیږي په دې خبره باندې چې مطلوع علیم چې کوم قران په دوی لستل کیږي کلام منظوم دا کلام دی جوړ دی مما دا غسنا ينزمون منه کلامهم چې دوی جوړي دا غینه کلام فلو کان من عند غیر الله کدا د غیر الله د طرف وی لما عجزوا عن اخرهم دی باجز نه وی دا ول نه تر اخره پورې ما تظاهر سره د دینه چې دیو د بل سره تعاون او مدد کوي وقوت پساتهم سره د قوت د پسیحوالی د دینه ان الاتیان دی باجز نه وی چې راتګو کې بما پغسو یدانی چې د دې پشانی قرآن پشان الفاظ آیتونه جوړولې شي سور دا یو پیدا شو دیمه وليكون اول ما يقرا الاسماء او چې شي اول هغه چې غوونه کړنګي مستقلا بنوع من الاعجاز دا مستقل شي په یو قسم اعجاز فإن النطق ذکر خبرې کول به اسماء الحروف په نومونو د حروف مختص دا خاص دی بمن پاغه چا خطا چې لیکل کوي و درس کوي فاما من الامي هر چې امي دی الذي لم يخالط الكتابه چې کاتبانو سره نه دی ګډوډې شوی په مستغرب دا خو ناشنا کار دی مستبع لري دی د عقل نه خارق للعدد د عادت خلاف دی دا معجزه شو کل کتابت و تلاوت لکل تلاوت کول بغیر د تعلیم نه چې عجیب دي نو د دې حروف نمونه یادول دا عجیب دي وقد را فی ذالک او په دې الفاظ مقطعات کې رعایت کړی دی ما د هغه څه یعجز عنه الادیب چې ادیب سره العریب خيار سره الپایخ پی فنه چې اوچتي په خپل فن کې هغه ته معجزه ده د شکار سو کولای شي وهو غدار انه اورد في هذه الفواتح دراتک کړه ده په دې فواتحو کې 14 اسمن سوال لس اسماء وروړي دي سوال لس هي نسب اسامي حروف المعجم دا نیم نمونه د حروف معجم دي ان لم تعد فيها الالف حرفا براسها کالب پکې حرف براسها ونه ټاکل شي په پوی نه سي کالب پکې براسها حرف ونه ټاکل شي نو اتې شو نو دا سوال لس د اتې شو نیم غالب کې اختلاف د چې دا حروف معجم کې ده په تهجی کې کنه دي فی 29 سورتن پنهشت سورتونو کې راوړل شوي دي بیا عدد ها پشمیر د دې حروف معجمو اذاعود د پیالالی چالب پکې وشمارل شي چالب سره نه هیڅ نه هیڅ سورتونو کې راوړل شي ډیر شایتونو او مشتملتون علی انصاف انواعها او دا مشتمل دي په نیمو اقسامو د هغه باندې الا اته تقسیمات دي هر قسم نه پکې نیم راوړل شوي دي تاسو ما په دې خبرو په پوښتنه یو کبه نه پوښتنه څنګه فذكر من المحموسه ذکر چی په کې د حروف محموسونه محموسه چاته وي وهي ما دا هغه دي یذو په اعتماد پکې ضعیف په مخرج باندې ويجمعها دا حروف محموسه جمع کړي دي په دې کې
ستشحسک خصفا سو شو لس دی لس نو پا ذکرہ دا نصفها د حروف محموسو نے نیم ذکر کری دی حا ها صاد سین کاف پینځه ذکر کړه کړه پوهیږئ په دې کې نه پوهیږئ ومن البواقیل د محموسو خلاف مجهوره دي نو دا لس چې محموسه شو نو دا 19 نور مجهوره دي حروف مجهوره د دې باقی مجهوره نه نسبها نیم ذکر شوی دي یجمعه لن یقطع امر لن یقطع لام نون یا قاف طا عین حمزه میم را پی پوی نشته لن یقطع امر په کې د مجهوره نه 19 نه پکې دار ولته شي سودی نه دی ځکه د 19 نیم نه هی کنه نیم خو پکې نه راځي کنه ومن الشديدة الثمانية المجموعات چې اجدت طبقك او د شدیدونه بیا حروف په بل تقسیم دار چې دوه قسم دي شدیده دي او رخوه دي تاسو ویلي دي تجوید کتابونه کم نه دي ویلیم دي شدیده او د رخوه دا بل تقسیم شو شدیده اته دي اجدت طبقك حمزه جیم دال تا طا با قاف کاف دا سو شو اته شدیده دي او دا یویش چې کوم دي دا رخوه دي په پوه نو دا اته شدیدونه څو راوړي پکې څلور هغه دا دي عقدتک یجمعها عقدتک راوړي دي عقدتک حمزه قاف طا کاف په پوه شئ خنو رخوه څو پاتې شي یویش د هغې نه لس راوړي دي ځکه د یویشتو نیمایي لس دی که نه ومن البواقي رخوه د نور رخوون 10 یجمع خمس على نسره خمسون دریش عین لام پینځه یا شپږ او نسره لس تاسې پې پوه شئ یو دریم تقسیم په حروفو کې دار حروف بیا په دوه قسمه دي بل تقسیم مطبقه او منفتحه پې پوه شئ که پې نشئ پوه مطبقه صاد ضاد طا ظا دې ته اصعب الحروف چې وایي ادایګي ډېره سخته ده دا څلور ډېر سخت دي که نه نیمې راوړي دي صاد او ضاد دا یې راوړي دي د دې نه نیم راوړي صحیح ته راوړي دي پې پوه شئ صاد او طا یې راوړي دي صاد او طا کاف ها یا عین صاد او طا سین میم ومن البواقي المنفتحه دا څلور چې ته لرې کې د نهه هیڅ نه پنځه هیڅ پاتې شو په دا پنځه منفتحه دي د دې مطبقه ژبه ورسره رابندېږي منفتحه کلاوي د دې نه نیم راوړي دي نیم څومره ترې راوړي دي نیم نیم کم کم دي نو دقه یې ترې راوړي دي دې چې پر پوه شئ بس ته ومن القلقله باندې ودروئ که نه څه کوئ خلاصوئ